أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تیرہ جمعہ میں دا قیامت دا میدان دا گبراہٹ ذکر کڑیو دا یری میں ویلیو میں بل جمعہ بم پا کسا خبریو زمارون دا دنیا دا امتحان زیدے دلتا منگتا خدای پاک اختیار را کڑی دی چھ نیک عمل کے کہ بد کے و دا دعا مختصر خبری دا نیک عمل بیا خپل مرتبی دی چاہتا فرض وی چاہتا واجب وی چاہتا سنت مؤکدہ وی چاہتا مستحب وی او دا بد و عمال خپل درجے و مرتبی دی چاہتا حرام وی چاہتا مکروح تحریمی وی چاہتا مکروح تنزیحی وی او بعضی پکی پدی مینس کی دی غیتا مباح وی اگا تالا خود اختیار در کردی دی دا جون دا تیرے دو دا سانتیا دا پار نپا کی ثواب شتا پا کولو کے و نپا کی سو گناہ شتا بیا دا قبر مثال دا اوالات تے لکہ یو مجرم سکونی سی نو چه جج سزا ورقی دا غین مخ کے دی اوالات کی دا اوالات دا زندگی نا پس والا بیا جج سزا ورکی نو دا قبر اوالات کم سختی وی گوارے خدا یو قانون زمون پا پاکستان کے مشتا پا دنیا کے شتا او دا خیرتم دے چه پا اوالات کے کمیر وزد دا تیرے کڑے او جج و تا مثلا لس کالا سزا ووری اگا دا اوالات رو دے تی کٹ کی وی دادا سم پا جیل کے تیرے کڑے یو کالے مثلا پا اوالات کے تیر کڑے لا ٹرائل شروع ہوئی جج لا فیصلہ نہیں کڑے اوالات نا پس جیل تکی خلا فیصلہ نہیں شوے نو دا غروز بیا دا قید که یو کالے تیر کڑی او لس کالا قید چی دا کال تے کٹ کی وی دادا سم تیرے کڑے دقی رنگی پا قبر کی تکلیفون و عذابون دی دا خیرت دا حساب کتاب نا پس چا اللہ کم عذاب دل مقرر کرے دینو دا تے کٹ کئی دا تے رستو کی دا تے بیا کٹ کی دے انسان نا کدا دا گناہونا دومرو چا دا قبر پا دے عذابونو ختم شو نو بیا خیرت نا پس دا حساب کتاب نا پس والا اللہ دوزخ نور کئی او کو گناہ دیر زیادہ وا او دا قبر عذاب کمو نو بیا غا حساب کتاب کے دا غا لگبت منحاشی و باقی سزا با ملاوی نو دا قیامت روز دا حساب کتاب روز دا پا خدای دیر اگران روز دا حضرت عائشہ صدیقہ غندی بی بی کہ حضور پاک فرمائی دا زما دا جنت بی بی دا با جنت کے ما سر مرگری ہوئی او زما زوجہ دا ما خضر دا جنت دا دنیا ہم او دا جنت ہم بیا ہم چی کلب دا قیامت دروازے سوچ راغے نو پا جڑا بشوا نو اوخ کے بے دمرو بے دے چی بیا بے لوپٹل امدکلا نو دا حضور پاک نے اوزل تپوسو کو وی دا اللہ رسول دا قیامت پا میدان کے بدے کم زے گورم گورے یرا پہ غالبا حضور پاک و تو فرمائل اے عائشے درے زینو میں کہ میں گورا دلتا نبا نخطا کے گا یا میں دا حوض کوثر پا غاڑا گورا حوض کوثر دا قیامت پا میدان کے یو لوی چینا دا یو حوض دی دا امو رسول اللہ مبارک فرمائی او بے دا شاتو نخوگی دی دا پیو نسپینی دی و دا وور نیخی دی او پاگی چکم لوخی پراتری پا غاڑا اکثر نجوم السما دا اسمان دستور نمزیت دی او دا اسمان دستور پشان بچمک او پلقار بکی خشتخ کلی او حضور پاک فرمائی کہ دا ہر پیغمبر خپل حوض دے خود ما دا حوض دم کوثر دے او دا پا جنت کم دے او پا محشر کم دے نو حضور پاک با باز خوش قسمت اللہ پا خپل لاس باندے او باورکے فرمائی وی او ڈل بداسی چی مال براروان یو فرشتے بے منی کی نبے پریدی لکا پردیو خان چے ساڑے خپل پٹی تا خپل او بوتا نپریدی نو زب آواز ورکم او صحابی دا خود ما غمرگری دی دا ولی مانا اڑوے نو اغیب راتوی چے تا تا پتہ نلگی ما احدثو بعدکا ستانا پس دوی سکڑی دی دا اغا خلق دی که دا دو دریو رضو مسلمانانو او دا حضور پاک دا وفاتنا پس دا بیا مرتد شو لکه الاسلام پورا نو ناستا
داغه خلکو چا د زکات نه انکار وکړ څوک څه شو څوک څه شو ابرانه خوا ورواړه نو عایشې یا به د حوض کوثر په غاړه عملته مې ګوره یا به کم وخت کې چې زما امت سره حساب کتاب کېږي میزان ورته وي تله میزان العمل د هغې تلې په خوا کې مې ګوره چې زما امت سره حساب کتاب کېږي دا ډېره غټه تله ده د مارونو حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال کړی وي خدای دا تله راته وښیه چې ورته وښوله بېهوشه را پرېوت حالانکه حدیث کې راځي کان اعبد البشر چې اب داود علیه السلام په ټولو بندګانو کې زیات عبادت ګزار ډېرې خدای ته ژړلي چې هوش کې راغی یا الله وي دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې به یې ځای شي پروردګاره دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم الله ډېر رحیم او کریم دی ښکلی عمل چې بنده کوي نو هغه وزندار شي وزندار د هغې داسې مثال لکه د سره زر چې وزندار دی او چې ښکلی عمل نی بیکاره عملي د هغې داسې مثال لکه د مالوچو یا د بورې یا د بوسو ډمبر عمل ډېر دی خو وزن پکې نشته او ښکلی عمل هغې ته وایي چې سړی خشته وکړي وایي 2 رکاته مونځ وکړه خو خشته ښکلی وکړه اوږد قیام پکې وکړه تلاوت د قرآن شریف پکې وکړه خشته قومه وکړه رکوع او سجده وکړه او ډیر خشوع خضوع سره وکړه الله ته پکې ځان متوجه کا په خدای چې دا د هغې 6 رکاتو نه چې ډز ډوز د جوړ کړی او منډې دې والي د هغې نه دا 2 بهتر دي دا 2 نفله زه اکثر یو مثال ورکوم تاسو ته مې ویلي د ښکلی عمل دا مثال دی او د کمزوري عمل ښه دی خو کمزوری دی لکه ما وی چې د یو سړي د زوی وادي یو دوست وله مټۍ راوړي 4 کیلو مټۍ 4 اسره او شنه او سپین ارس پکې وي او په یو شاپینګ بیگ کې واچي د پلاسټک په تیلی کې اولاد امین په شانتې بیا په موټر سایکل شاته ځان پسې وتړي چې هلته یوسي هغه تیلی چې دی کور ته دننه کي دا څه دي دا جي زما دوست دی زید یې نوم دی د پلانکي پېښور ښار دی او دا زما د زوی په مبارکۍ کې هغه دا مټۍ راوړی دی 4 کیلو غټ ډمبر دی نو چې ښځه یې کولو کړي نو د هغې نه دننه چوري جوړه شوې هغه ټول جړقېدلي بوتاوه ته جوړه شوې بوتاوه نو ښځه وایي چې دې سره څه وکړم دا خو نه میلمه ته یې ښودی شم ځکه تور سپین یو بل سره ټول ګډوډ شوي دي د هغې غریب نه خو نن سبا په 1000 روپۍ نه پاسه مټۍ ده 4-5,000 روپۍ ته یې بې سلاړې دا نه میلمه ته یې ښودی شم چوري ته جوړه ده بس دا به غوا تا چوک بوتاوه ده ډېر ښه دوست دی نا پېښورۍ زید ډېر ښه دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور پوره دی د قمقل په شاپینګ بیگ کې څو کچۍ مټۍ بل یو دوست دی د امین په شان هغه 1 کیلو مټۍ واغېسته خو په پچۍ کې کېښوده ښکلې پچۍ او د پاسه پې دکاندار ګلانم کېښودل پلاسټک یې پې د پاسه وغوړو او ښه مزېدار یې پچۍ راوړه ورکړه دا ستا د زوی وادو دا مې دله راوړه 1 کیلو چې ښځې ته یې وښي او د امین ډېر ښه سړی دی وګوره څونه خشته مټۍ یې راوړه دا اوس کور کې م خوړی شو میلمه ته مې ښودی شو چاله ګفټ کې م لیږلی شو دې ته وایي ګوره هغه مخکې 4 کیلو وه دا 1 کیلو لیکن کومه مزېداره وختله دا وروستنۍ دا کیلو دقه رنګې ګفټ کې دا خپل عبادت د الله له ورکوئ عبادت چا ته ښیې الله ته عبادت چا دپاره کې الله له نو چې ګفټ ته جوړ کې خشته وکړې ښکلی عبادت وکړې نو الله پې خوشحالېږي دقه رنګې چا خیرات او صدقه کې پټ حضور پاک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکې چې دا ګس لاس هم درنه خبر نشي او خم چې څوک محتاج یې هغه له یې ورکې یا د دین طالب العلمي یا عالمي یا حافظي یا جوماتي یا مدرسۍ یا کونډه ده یا مسکین دی یا یتیم دی او هغې له پټې ورکې اړه دې پې خپه شو ور دې کړې دې کې اجر ډېر زیات نو حضور پاک فرمایي چې الله وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې م ډکولی شم او ورنه چې عمل خرابي
اوس دا طلب ښکته پورته کېږي نگرانی به څوک کوي رب العالمین خو داسې په اسانه به د حساب کتاب نه کېږي زمارو دا خلک به د په خولو کې جب جب پراتی د چا خوله د کونډو پورې د چا د نامه پورې او د چا د دې خولې پورې او نور به یو میل راښکته شوي یعنی میل به رس انسان سر ته نږدې وي مرګ هلته شته نه نه بیماري شته نه ډاکټر شته او نه حکمت شته یو میل به د سر نه اوچتې دا نور او د دنیا اوبه خو سطح هواره ساتي یو شاني او هلته به داسې نه د هر چا خوله به هم د هغه نه بیږي او هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان د خلق به پریشانه کې به پراتی جرګې به کوي اخره کې به حضور پاک سپارشو کې نو حساب کتاب به شروع شي زمانو او چې حساب کتاب شروع کېږي نو درېیمه شپېلۍ به والي کېږي امام قرطبي لیکلي په تذکره کې یوه شپېلۍ به ووالي شي دا دنیا به فنا شي دویمه شپېلۍ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون چې دویمه شپېلۍ ووالي شي نو دا خلق به د قبرونو نه راپاسي قبر کې دی او که په هر ځای کې چې دی دا خاورې او ایرې دا ډوکې دا ذرات دا به راغونډ شي او دغه میدان به ورته الله جوړ کړي بله ځمکه به دا ځمکه به ختمه شي بله ځمکه به یو شان اواره ځمکه به نه به پکې غونډۍ وي نه به غر وي نه به ښکته نه به پورته دومره اواره ځمکه به تکه سپینه خشته او داسې به د خلکو اواز تیزي داسې لکه مثلا اوس چې یو ماشوم اواز کوي پټې دغلته اورېدلی کېږي یا یو بوډا اواز کوي دغلته اورېدلی کېږي او چې ښه تکړه سړی اواز کوي نو اواز یې لرې پورې اورېدلی کېږي ابه داسې د خلکو اوازونه تیري چې ټول محشر والا به اوازونه اوري او د سترګو نظر به دومره تیزي د چا نظر دغه ځای پورې لګي چا دې ځای پورې د چا هلته اسمع بهم و ابصر بهم قرآن شریف کې خو د کافرانو ذکر کېږي لیکن علما لیکي چې د هر انسان نظر به دومره تیزي چې دا ټول دنیا به دا ټول خلک به ویني دا به ښکاري هغه نظام جدا دی د دنیا د نظام د خلکو وجودونه به غټي داسې به نه لکه دا اوسني وجودونه مرګ پکې نشته بیماري نشته تکلیف هم شته او خوشحالي هم پکې شته نو درېیمه شپېلۍ به ووالي شي چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي فاذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات وصفق من في الارض چې څه دي ټول به بېهوشه پرېوځي درېیمه شپېلۍ سره دا درېیمه شپېلۍ څه دپاره والي کېږي د الله د په عرش تجلي به کېږي حساب کتاب به شروع کېږي ټول به بېهوشه شي نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو دا ټول به په هوش کې راشي نو د الله د عرش مبارک تجلي به شوي نو حساب کتاب به شروع شي نو رسول الله مبارک فرمای وی چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي وی زه به هم بېهوشه شم او دا ټول خلک به پې بېهوشۍ پرېوځي د ټولو نه مخکې به سر اوچت کړم نو چې سر اوچت کړم نو زه به وګورم نو فاذا انا بموسی موسی علیه السلام به آخذ بقائمة من قوائم العرش د عرش خپه به د خدای نیولي وی ما ته دا پته نشته چې د ما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او کنه په کوهي تور کې دی بېهوشه شوی نو د هغې بدل ولا خدای خلاص که الا ماشاء الله بدل خلاص که دی بېهوشه شوی نه دی دا څلورمه شپېلۍ سره به حساب کتاب شروع شي په خدای قسم ورونو ډېره ګرانه ده ځکه حدیث کې راځي الله به آدم علیه السلام ته آواز کوي یا آدمو قم عند الميزان اے آدم تل سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک د خپلو بچو په منځ کې مې تا نه قاضي جوړ کو تا له مې انصاف درکو ځه ودرېږه شابه ستا بچو سره حساب کتاب کوم ته مې فیصله کوونکې کړې ما چا سره زیاتې کړي یا تاوان کړي نو ته ووایې ودرېږه ورته الله ظلم نه کوي نو زیاتې کوي آدم علیه السلام د جنت د جامې به وله الله ورکړي د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي او دی به ودرېږي او داسې به وجود رپېږي پریشانه به ولې ځکه اولاد دی که نوسي دی که کړوسي دی څوک به دوزخ ته دی او څوک به جنت ته دی دقسې به ولاړ غږ نشي کولی پیغمبران به غږ نشي کولی کش به نشي کولی د الله زور دی دنیا کې خدای ورکړی دی موږ له هر سره کړي څه چې غواړو خدای په دنیا کې راکوي
لاس او خپې د روغ صحت در کړی دی که څوک یې په دنیا کې نیمګړی کړی دی هلته به د هغې بدل خدای ورکوي دنیا کې په چا پریشاني راوستله هلته به بدل ورکوي دنیا کې سړی ښه خوشحاله دی هلته به دنیا کې د خوشحالي تېره کړې ده سره دې خوا کېږي دا کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ کرام الکاتبین فرشتې چې چا لیکل کړي چې چا سره حساب کتاب کېږي مثلا ما سره کېږي نو چې څومره فرشتو زمانې کې بدی لیکلي دا به فورا حاضري شي چې د دو نه وایم چې الله دا نیکي خو ما ډېره کړې وه د کمه لیکلې ده چې هغه هلته موجود ناست دی وغیره ته هر څه مخامخ دا خلک بل اول انکار هم کوي دا کافران وي والله ما كنا مشرکین مونږ خو کفر نه دی کړی قرآن شریف کې الله فرمایي په صورت یاسین کې اليوم نختم افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون په خوله به مهر لګي اندامونه به ګوي شو ملک الموت به ولاړي سره د خپلو ملګرو چا چې ساګانې ایستلي چې څوک دا ونه وایي چې ده خو ما نه پالکانه کې څه ایستره به فورا وایي چې الله تا راته په دغه ټایم حکم کړی دغه ما سره ثبوت ما تې څه ایسته او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ او د ټولو نه مخکې به چې حساب کتاب کېږي نو د رسول الله مبارک امت سره به کېږي مونږ سره به امت سره حساب به کېږي نحن الآخرون السابقون یوم القیامه اخره کې راغلي او قیامت پر د ټولو نه مخکې به مونږ سره حساب کتاب کېږي او بیا چې حساب کتاب کېږي زمارونو ګورې خبره که د حساب کتاب چې په خدای قسم هر سړی غرق دی زما څه دي چې ما سره به الله زه به یم چې خدای ما منځونه کړي دي دا مړه ده ما څه منځونه ټول پکې سوچونه د دنیا سوچونه دي خدای ما خو صدقه او زکات ورکړی دی څه زکات صدقې د مونږ څه صدقې د مونږ څه زکاتونه خیرات مې کړی دی پلار مړو د پسې خو ما خیرات کړی دی دې ته خیرات و چې دا مونږ کم کوو ما خو جیب د زوی واده ولیمه مې ورکړې ډوډۍ مې ورکړې ستا په نوم مې ورکړې د الله دوه میخې مې لالې کړې وې دا خراب دعوت پیغمبر فرمای د ټولو نه خراب دعوت هغه دی چې مالداران ولا بللی کېږي او غریبانان تشړلی کېږي ولې موږ په دې ودونو کې او په دې خادو کې او په دې دعوتونو کې په دروازه کوتک والا نه ودرولې مسکین فقیر غریب راشي اخوش اچوا درې لرې شه اخواکي معصومان معصوم ورته مونږ وایو دا اصل کې معصوم دی د ګناه نه پاک قسم په خدای حضور پاک له چې بچا نوې میوه راوړه نو معصوم به یې کته چې ټولو کې راکوټې معصوم به هغه له به یې مخکې ورکړه نوې میوه چې راشي خلک ورته خوشحاله موږ له چې نوې میوه راشي موږ زر دیوال ته مخ کړو کلب ته وباسو نوې میوه چې براله پر ماشومانو کې چې به کار وکوټو یو ماشوم په میوه خوشحالي بل دی د ګناه نه پاک دی د ګناه نه پاک هلکه دا تاسو چې ما علماو له وړی حافظانو له ولې یاره نسبتا ګناه کمه ده د قرآن خدمت کې زده کوم د ماشوم ګناه شته دی ماشوم له به ورکول موږ څه چل کوو ماشومان اخوځه سترګې ورته په تندي کې کړو هغه پس خورده روجي چې د خلکو نه پاتې شي هغه په غوری کې راغونډې کړو هغه یتیمانانو ته هغه ماشومانو ته او غریبانانو ته کېږي دا خورئ هلکه ولې داسې کوئ خدای دپاره کې که ریاله کې ریاله کې بیا چې څه خوښۍ کوه اخرت کې ثواب نشته او که د الله دپاره کې خو دا زیات محتاج لري دا ماشومان څونه روجې به دا ماشومان خوري زه ووایه خدای چې دا کم ماشومان راغلي چې یو دیګ باندې خو واړه پټې دونه خوراک او دا مسکینان یاره یو خبره ده ګوتی ورسره مه پرېږدی خیر ځکه باید ظالمان ګوتی ډکوي پلاسټک ګوتی نن هر چا سره په بډه کې منډلي او ښځې توبه وایي خدای پاک ښځې خو چې هره یوه کور ته ماسخوتن او مازدیګر ځي نو پلاسټک ګوتی پخوا دا ښه شو چې پلاسټک پخوا وی د کور والا لوښي غونډوړل وی بیا به یې دله راوړو نوي لوښي به درینه به یې راکوز کړله وی بیا به یې دله راوړو بس خبره ختم بیا یې چېرته څوک راوړي بیا راوړل موړل نشته صد ختم خو ما خو درله لېږلی نه ما خو نه دی وړی وی دا خو به هغه پلانکې وړي هغه غونډ لوښي به یې وال اوس د پلاسټک ګوتی راوباسي او لومبی غوری خو د یو ښځې ده چې کومه پکې منیټره په دې ښځو کې منیټرې شته
چې کومه پکې لږه تکړې او منیټرۍ په ډومبی غوری د پلاستیک ګوتۍ ته لاړ پخوا به بیا په لوپټو کې چې قیمتي لوپټه به یې په روجو شرموله ما ولې مازدیګر ماښام ورته خاوند په تمه کور کې ناست دي او دا ورته نیغه نیغه ما د لروجې مې دا یې دله راوړی د ترور د زوی او د ماما د لور چې ته توت ته تورې ختلې ده د هغې واده دا مې د لروجې راوړی هم ورته خوشحالي ارامې روجې ارامې د غلا روجې په غلا دا به نه کوي دا ګناه ده دا ناروا ده دا ډوډۍ چې څوک چاته کیني دې ته اباحت وي تملیک نه دی زموږ طالبان پې پوهېږي دا دې دپاره چې څومره خورې هغه اخره باقي د کور والا ده دا تملیک نه دی چې ته یې په ګوتی کې اچوړی بل ته وي ستا خو هم ټوخې که نه یا بس راکړه دې ګوتی کې واچي جیب کې واچي دا ګناه ده په خدای چې ګناه قسم دی چې دا ګناه د اباحت دی دې دپاره یې کېښوده چې څومره ته خورې وخوره باقي د کور والا دا ګوره د حدیثو سنتو پوټي پوټي شته نظر کوئ نو زمارونو خبره مې دې پورې کړه زه به دا خیرات ښیمه دا چې ماشومان مې ترې شړلي دي زه به دا صدقه الله ته ښیمه چې دا مسکینان یتیمانان مې ترې شړلي دي زه به روجه ښیمه او په اوړي کې مې روجه نیولې ده خدایه سخته ګرمي وه پېشمنۍ دې پسه کړې وایه او روجه ماته یې پسه کړې د پردي پټي نه چې ګوپي را پرې کړی او دې پخ کړی او غالوګان چې د شپې تللی وې او پردي پټي نه د دوبچه والی و په هغې د روجه ماته کړه کړي دي که نه څه به کوې اوس عملونه مو زموږ بېکار عملونه دي په د الله نه به امید لرو چې خدای پاک یې قبول کړي په خدای کولی که پوره حساب کتاب شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت د ګناه نه معصوم پاک هغه عمل چې د پیغمبر د عمل نه درون او وزندار عمل د بل چا کېدی نشي هغه اخلاص لیکن حضور پاک څه فرمایي او امام زم که خدای پاک را سره حساب کتاب پیغمبر سره روشته دی نه دغه ګناه نشته حساب کتاب خدای دپاره چې د یو سړي یو خواګونې بل خوا نیکي ورته دي چې کم یو ډېر دی د پیغمبر ګناه نشته لیکن په خدای قسم چې پیغمبران به هم هلته وایي رب سلم سلم ځان لمه ومطلب داسې اسانه خبره نه ده رب العالمین په خپله در سره نګراني کوي او الله په خپل حساب کتاب درته کوي او دا دیو توفیری نو دا ټولې خبرې هم دغه دي یو دی چې یو سړی څوک وبلي لکه بشیر جان څوک ډوډۍ راوبلي دا مثال درکړم نو ده سره به ملګري خامخا دی بغیر ملګري تللی نشي نو ده ته کې ویلي هم نه چې ځان سره ملګري راوله خو ملګري ورسره په کیسې به سم خوړی شي یا ما ته چې څوک دعوت راکړي نو ټولو خلکو ته پته را چې ما سره یو پګه ګرځي دو درې کسره سره ګرځي بغیر د دو درېو نه زه ګرځم نه خلکو ته پتې دې ته دلالتن اذن وایي زه به لنډ مثال درکړم چې تاسو پوه شئ حضور پاک یو ځای کې ناست و یو صحابي ورته دعوت ورکړ شپږ کسانو غالبا چې لاړل په لاره ورسره یو زیاتي ملګری شو هغه کوربه ته وایي ملګري چې تا دعوت راکو نو دا پکې نو دی را سره په لاره ملګري شو که اجازت ورکوې خو ډوډۍ به وخوري او که نه ورکوې دی به واپس ځي وایي نه قد اجزتو له دله به مې اجازت ورکړه بهر کیب زمارونو خبرې د حساب کتاب دي نو قصه ګرانه ده ډېره زیاته خو نه داسې به نه الله به ډېره مهرباني کوي الله به ډېر کرم کوي الله به ډېر رحم کوي من حوسب عذب من حوسب چا سره چې حساب وشو تباه شو عائشہ بی بی فرمائی چې د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمائی فسوف يحاسب حسابا یسیرا چې ډېرو خلکو سره به آسان حساب کتاب کېږي وی عائشې ذلک العرض ولکن من نوقش هلکا که پوره حساب کتاب وشو هر سړی تباه دی خو خدای به څه کوي الله هم زمونږ کمزورتیا ته ګوري الله هم زمونږ عاجزۍ ته ګوري دې خوا راشه یو به راوولي حدیث کې راځي الله به دا خپل اولې پې د پاسه دا لاس به پې کېږي زمونږ د لاس په شان لاس د الله نه دی مطلب دا دی چې الله به ځان ته رانږدې کړي فلانکي اتعرف ذنب کذا ذنب کذا فلانکي ګناه دې کړی د پېژنې دا وړې به ورته الله را مخ کېږي دی به وایي الله کړی مې
خو د اړه کې به دی وایي حضور حدیث دی چې خدایه دې کې ما غټې هم کړي دي غټې راته را مخکې نه کې ګرې تبی بیا به ورته پلان کې وړې دا واړه واړه به ورته یو یادوي او کړي مې او دې وړه کې وایي چې خدایه غټ خو دې راته ښکاره نه کړل ولې هغه را ښکاره نه کړي نو چې هغه ورته یو څو ذکر کړي نو څه به وایي ای بنده زه دا ګناهونه مې درته په نیکو باندې بدل کړي نو چې خبره د تبدیلی شوه وی یا الله وی دلته خو څه ګناهونه ما کړي وو خو دې راته را مخکې نه کړل لاول ته یېرېده مطلب دا چې خبره د بدل شوه نو چې واړه په وړو نیکو بدلېږي نو غټ ګناهونه به په غټو بدلېږي الله څه وی په دنیا کې مې دغه ګناهونه پټ ساتلی څوک مې پې نو خبر کړی تا کول خو ما څوک نو خبر کړی نن یې دله پټومه زه امې دله مخکې په نیکو بدل کړي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بیت الله په خوا کې یو ځای کې یو ځل ولاړو یو زنانه الله ته جړل او د بیت الله ته دا مخ په دې دیوال یې ښودی څوک د انډونیشیا و که د ملیشیا و مشره ښځه ما مخ بل طرف ته واړو خو د هغې ما ځکه هلته خلک انتظار ډېر زیات کوي یو بل پسې ولاړ زه ترې لږه خوا شوم خو د هغې یو ټکې مې ډېر خوښ شو د هغې یو دعا مې ډېره خوښه شوه اوس هم چې د ما یادي نو زه هغه دعا کوم هغه جاړي خدای ته خوی ما والله آواز ورکړه مې دغه خفض آواز کم کا چې آواز په زوره مه کوه هغه وی اللهم بدل سیئاتی بالحسنات او تاسو ته معنا کوم تاسو هم داسې وایه وی یا الله زما ګناهونه په نیکو بدل کا زما ګناه کوي چې معاف کا هم ټیک شوه خو که دا دې وایي چې په نیکو بدل کا نو ګناه معاف هم شو الله قادر دی او رحیم ذات دی په خپلو بندګانو په خدای که مور دونه په بچي مهربان رسونه چې الله مهربان خو د مارونو څه خو ابورې زوی څه خو بویه که نه مستی خو مه کوه که نه تکبر مه کوه معافي خو ته غواړه ورته لږ وجاړه ما خو 3 جمعې له جړه باندې تاسو ته تقریر وکړ نو دغه تله باندې به حساب کتاب شروع شي د حضور پاک ومس سره او چې د حضور پاک ومس سره حساب کتاب کېږي د لومبې به چا نه کېږي نو حافظ ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی و ان کان فیه کلام دا طالبان پې پوه شو دا ما په دې ټکي رسول الله مبارک ته به آواز وکړي و یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې درته شروع کړم او حضور پاک فرمایي دا وخت په ما ډېر سخت دی څوک مخکې کړم وی مخکې که یو کس نو د ښي طرف ته حضرت ابوبکر ولاړ دی ګس طرف ته حضرت عمر ولاړ دی ابوبکر ور مخکې شه او الله سره کاږي نه د الله د طاقت ته شم لرل نه راکړه دی خوش نه الله د طاقت بالکل نشم لرل او دا حدیث په الدرة الفاخره فی احوال الاخره کې امام غزالی م لیکلی دی حواله مې درکړه خو ګورې ما درته مخکې وی طالبان پې پوهېږي وین کان فیه کلام خیر ترغیب دپاره یې وی مخکې شه ابدان را کاږي نه دغه عمر مخکې که وی نه الله مخکې هغه که الله لومبي حساب کتاب او بیا خو ګران کار په دې او رسول الله مبارک به هم جاړي او صحابه به هم جاړي خدای مستغني بادشاه الله په چا څه پروا لري او ګناه که د یو انسان نشته کم هم ده خو د الله پاک نعمتونه ډېر دي الله دې کې په دا پریشانه حضور پاک صحابه ټول په جړه سر د یو هم لاس راکاږي نه بل څوک ورم دې کې به الله اعلان وکړي ای محمد صلی الله علیه وسلم تا په دنیا کې یو څو نومونه اخیستي دي چې دا به جنت ته ځي تا نه دروغجن کو لومبي نوم تا اخیستی دی ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت ته عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحة فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه سعد بن ابي وقاص لس نمونه دی اخیستی دی طالبان ورته عشره مبشره دا لحاظه دا لس واړه دی تا دروغجن کوم خو نه دا د بې حسابه بې کتابه جنت ته راوړي
او بل خود بخاری مسلم ترمیزی حدیث تے او یا زر کسان با اللہ منتخب کی دا بمبی ساببی کتاب جنت تا دی معشومان چے کم معشوم والی کے مڑ دی دا بمبی ساببی کتاب لیونیان چے کم پا لیون توب پیدا دی مڑ دی دا بمبی ساببی کتاب جنت تا دی او پیغمبران بمبی ساببی کتاب جنت تا دی بیا بی ساب کتاب شروع شی نو گزارا بکی اللہ لئے گزارا بکی سوف يحاسب حسابا يسيرا قرآن شریف کے اللہ ترغیباً ہوئی وی آسانی حساب بکو میں لکا دا گناہ دے کڑے و دا دے کڑے دا دے کڑے دا دے کڑے دا مڑا مڑا تو میں بخلی معاف بکڑے خوچ دا چا دیر سرکشی کڑے ہو تکبر دا خدای پا میں مقابلہ کی کڑی او دین پورے قرآن پورے خنداگانی کڑی او گیری پورے پٹکی و دا پیغمبر سنتو پورے استحضاء کڑی دا بیا پا جہنم کی ورمانڈی دا سے نپرید دا کران کار دے دا حضور پاک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کل وفات کی جاڑی 15,300 او یا احادیث امت رسول 5,374 لیر مضبوط حافظ ہے وہ چه شیبو خلقو با پی سوال کو حلقا دیخو سن 7 ہجری کے راغلی دی ادخو صدرے کالا صدا پاسا دا پیغمبر سر جون تیر شوی دی او دمر حدیث دا ما وقت کم دیخو دا پیغمبر نا جدا شوی نی ما زندگی دا خپل محبوب سر خواک تیر کرد چه سیوی دی ما یاد کردی او دا ما با یری دل یوزل میں حضور پاک تا عرضو کا اللہ رسولا تانا چه سا اورم یریگی میں وی سادر دی خور کا اف صدر دا اکا وی سادر میں خور کا وی پیغمبر مبارک سالفاز او فرمائل دا ما سادر کی چوب کرد وی سینے پورے امگا وی سینے پورے میں غا سادر امگا پا قصب پا خدای کدا غینا پسران یو حرپ میر شوی زان لیو مزی جوڑ کرلو نن سبا خلق تسبیح دی کن اغا مزی جوڑ کرلو مولا علی قاری لکلی مرقات کی او حافظ ابن کثیر پا بدایہ کی لکلی 2 حوالے میں درک یو مزی جوڑ کرلو زان لحضرت ابو ہریرہ او سیب اغیل زر غوٹے ورکڑے زر ایو یو غوٹا بیڑول پاگی بے تسبیحات وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا تسبیحات بے پہ دے ابو ہریرہ او صاحب من دا یو خبرام وورا چھے ملالی قاری وی دا ملالی قاری لکلے دے کان لی ابی ہریرہ خیط فیہ عقد کثیرت یسبح بها او بلام وورا کہ تا ذہن کی راشی علب اودکے دا چھے 2,000 کرت بے استغفار ہوئی 12,000 کرت بے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ او دا دون استغفار ولی ویم وی استغفر اللہ بے قدر ذنوبی کہ سونا بے گناہون دین دون بخنا روزانا کوڑ گناہ کم دے دا حدیث و درسے کاؤ خدا بہتا ذہن ترات تر 2,000 کرت دا بے استغفار وی نو علبا اودکے دا او سیدہ مولالی قاری مرقات کی لکلی او یو تیلے و پاگے کی کانے چولو یو کانے بیستا او تسبیحات بے سبحان اللہ الحمدللہ چے بے اخکتشو نانوین دیتے بے دا تسبیح دا کانے لاغون کے بیا تیلے کی واچا دے تسبوغن دے مثال او اے شب بیداری سنگا شپے پا درے زے تقسیم کرے وا یو ایسا کے بدے عبادت کو بیا چے بدے بیا بے خدا پاسو لو یو استشاب عبادتو کا بیا بے یو وینزا با پاسو ایتا عبادت کوا کہ دا ما پا کور کے ٹول شپد اللہ عبادت کی او بے ہوش با پروتو دا حضور پاک دا ممبر او دا کوٹے پا مینس کے یو ذل خشتا رومال و سرا پاگی پوزا پاکولا بخ بخ واہ واہ ابو ہریرہ دا ریخم پا ٹکڑا کے پوزے پاکائی ریخم نو دا پٹ سر نکتان وطاوی پاج وطاوی دا پاج پا ٹکڑا کے قیمتی پا جلا شو یا غا وخرابان را ترا یاد شو کہ دا حضور پاک دا ممبر او دا کوٹے میانس کے بے ہوشا پروتم خلقو بوے ابو ہریرہ لیوانے دی پا خدا قسم کا لیوانے بوما لتے با خلقو را کولی چدا لیوانے شوے وی دا لوگی دا لاسو بے ہوشو لوڑے نا ملا بے دا سے وقت پا ما تیر دی چی ما سپلے ندی پخ پوکڑے دا سے بگر زیدم دا ابو ہریرہ
په دمشق کې مړ دی وفات شوی سن 57 یا 59 کې خو راجح قول دا چې مدینه کې وفات دی او د مدینې قبرستان کې دفن دی دومره د پیغمبر نږدې صحابي او بیا زمارونو چې مړ کېده نو جاړي په سلګو نو چا ورته ابو هریره جاړې ولې لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي صحابه به دغسې یو بل ته وي زما سلام به حضور پاک ته رسې او ته جاړې وی او جاړم ولې وی سامان کم دی او سفر ډېر اوږد زما وروڼو واقعي چې سړی دوبۍ ته لاړ شي کال پس 2-3 به راشي که انګلینډ ته سعودي ته لاړ شي نو 3-4 کاله پس خو به راشي خو د مرګ په سفر چې کوم ورغلی دی بیا نه راځي ختم سوچ کو کله کله خدایا کورونه م ځان له جوړ کړه بسترې م ځان له برابر کې سیګان م ولګول ایټرې م ځان ته ولګول او چې کله سړی مري چې څه حالت به دی هر څه ته به نیغ نیغ ګوري دی بچو ته دی ښځې ته دی رونو ته دی مال ته دولت ته او دی ته نیغ روان دی او بیا نه راځي د موالي صاحب چې مونږ کله جنازه دقه زما عقل سر په دې ذهن مې زور واغېست او چې کله مو جنازه واغېسته او د دروازې له مو ایستله ما بیا به دې په دې دروازه نه راځي ختم وت انسان ابو هریره غوندې شخصیت وی سفر ډېر اوږد دی او سامان کم زما وروڼو موږ سره څه دي موږ سره دي څه دا ما ته یو سړی زه ما ته دې وایي تا سره اسم نه څه دي اسم نشته د الله د رحم نه امید ولرو مایوسي به نه کوو الله دونه رحم وکړه په موږ چې ایمان یې راکړه یو بهترین پیغمبر امتیان یې وګرځو ژوند یې راکړه روغ صحت یې راکړه دا اوس چې تاسو دلته راغلی دا د الله پړه کې د جمعې د مانځه اچولې دا د الله مینه ده تاسو سره دا تاسو چې سبحان الله وایه الحمدلله وایه دا د الله پړه کې واچولو ته یې ووایه دا ته چې روژه نیسې صدقه ورکې هرون ډېرې لنډې ورځې دي یو خبره خو زما ومنئ ډېرې لنډې ورځې دي حضور پاک به د ګل او د زیارت روژه نیول د ګل او د زیارت روژې لګي ونیسئ که طاقت هم ونیسئ روژې د ګل د زیارت دا به حضور پاک نیوله په روژه الله ډېر خوشحالېږي او چې وستې کېږي صدقه ورکوه دا صدقه یا غریب لا مسکین لا کونډې لا رنډې لا جومات لا ښه دا ده چې ملا طالب حافظ دی خلکو له ورکړه دې ته مه ګوره مالدار دی که غریب دین کې به استعمال کړي صدقې ورکوئ په دې الله خوشحالېږي مصیبت پې خدای ختموي روجې نیسئ نفل کوئ 2 رکعاته سې په ذل خبرو نه څه جوړېږي गाड़ी के नाश्ते लेके तस्बीर वाला जिक्र कहो सुभान अल्लाह वाया अस्तगफिरुल्लाह वाया अल्लाह खुशहाली बस अल्लाह पर मामूली चीज खुशहाली की नो करम बकाई दुनिया के मोहताज मोहताज है आखिरत के मोहताज है ज़का अल्लाह फरमाए लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान कि दक़्क़द आखिरत रोज़ान तसुकरा मख्की की और दवई कि अल्लाह मासर सदी के ज़बता तो उधरेगा मौला हिसाब किताब बकरो बस दला अल्लाह दक्का چې درا مخکې جنتان الله یو جنت نه برغ برغ جنتونه الله ورکړي په ډېر اسانه ګټلی شي جنت په ډېر اسانه ګټلی شي خو زما وروڼو په پښتنو خبره د بورې زوی څه خو ووایه کبر مه کوئ بس په تکبر الله خفه کړي دا بهتانونه په مسلمان لګول او دا غیبتونه د مسلمان کول په دې ډېر خفه کړي مسلمان سره حسد او کینه او بل تسپک کتل په دې الله خفه کېږي دا مه کوئ او تکبر مه کوئ مسلمان له ضرر مه ورکوئ بس نور به سره خدای انشاءالله العزیز ګزاره کوي او خپل اعمال کوئ نور امید به ناامیدي به نه کوو مایوسي به د خدای د رحمت نه کوو زما به څه ګناه د خدای رحم هغې نه ډېر دی زما به څه ګناه د خدای کرم د هغې نه ډېر دی موږ د خدای بندګان یو الله پیدا کړي یو موږ دا سر چې ږدو دا بغیر د الله د ذات نه بل چاته نه لګو موږ خدای ته سر ږدو الله په دې خوشحاله په یو سجده الله خوشحالېږي چې دا تندې څوک تا ته ویله که سندې راته ولګوه په خدای که ورته ولګي مړ به مې کې خو دا پوزه به راته په ځمکه ونه لګو او څوک راته موږ خپل رب ته را تندې او پوزه لګو په دې خوشحالېږي بالکل به مایوسي نه کوو 2 صفته به پیدا کې ځان کې یو د قیامت د ورځې داسې به ځان ازاد هم نه ګڼي هغه یره به را مخکې کې بل به د الله د رحم او د کرم امید لري
بس دا دو خبر دا الله دا رحم امید خوف و رجا ورته وي په دې به الله مهرباني کوي که خیر انشاءالله العزیز. ښه دا یو څو مړي شوي دي یو پیرانو د کندي د رحیم شاه باچا خور وفات شوی دی. ښه الله دې مغفرت نصیب کړي. زه بېګا تلم اسلام آباد ته هلته مولانا عزیزالرحمن هزاروي صاحب د مدرسې د سربندي و 11 بجې راغلی. الله دې مغفرت نصیب کړي. الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د بامبوخیلو د ایاز وفات شوی الله دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. میردلآباد د نبی ګل مور وفات شوې ده الله دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. چارسدی مسواکو بابا والا کور وفات شوې ده الله دې غم وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د کوډاډن حافظ عزیر حافظ صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د میردلآباد د احسان مور وفات شوې ده الله تعالی دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د عمرایت رور څوک نه جوړه دی عمرایت نسیمه نسیم خو ډېر خالق دی یقینا دعا پریشنه کړې دي اوس اسلام دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي. الله دې ولا شفا ورکړي. الله دې شفا ورکړي. الله دې ولا روغ صحت ورکړي. او چې بیمار دی او بیماری د خدای په لاس کې را الله دې جوړ کړي. نور څونه بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. بشیر جانه څوک دي تا ته خپل مشکلات دي مړه غمونه مه کوه سړی ته په مشکلاتو څه کې که یو لترې مشکلات ولګه ټول به دی خوا الوړې غورځولي. بشیر جان زموږ ډېر محترم دی ډېر مکرم دی معذوره دی غریب حقیقت دا دی ناتخوان دی د پیغمبر مبارک معذوره دی محتاجه دی پوره محتاجه دی. ده ته هم دعا کوي چې الله مشکلات په خیر بدل کړي الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. او د جمع کې چې څومره بیماران دي موږ ته ډېرو خلکو ټلیفونونه کړي دي ډېر خلک راته وایي موږ له دعا وغواړئ. بس موږ به دا وایو چې الله ته دغه خلک هم معلوم دي او د هغوی حاجتونه هم معلوم دي الله دې وله پوره کړي. او څومره بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې زنانو کې الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. خدای موږ سره هېڅ څه نشته چې د قیامت پر ورځ موږ تا ته پیش کړو. موږ سره هېڅ عمل نشته. دا د دې ټولو خلکو مخکې زه یم وایم زما دا رونه زما دا مقتدیان زما دا شاګردان زما دا دوستان دین د دې خبرې اقرار کوي چې خدایه موږ سره هېڅ نشته. موږ سره داسې څه نشته چې د قیامت پر ورځ هغه نیکي تله کې موږ واچوو. موږ ډېر کمزور یو. او دا هم د دې ټولو دوستانو چې څوک یې اوري دا موجود ناست دي دا مو ایمان دی چې خدای ستا کرم ډېر زیات دی. موږ ریا نه کوو موږ ریا نه کوو خدای ستا کرم در سره زیات خدای موږ سره د خپل عفو او د کرم معامله وکړي. الله زموږ ګناهونه په نیکو بدل موږ سره حساب مه کوه خدای. مفتو کې دې خدای پیدا کړي مفتو کې دې مسلمانان جوړ کړي مفتو کې مو خدای وبخه مفتو کې مو بخه. زموږ مور پلار زما مور او پلار ته هم دعا وکړي او خپلو ته مو کوي زما مور او پلار زما ترور د اوس شاګرد زما خور وفات تاسو کې من بلا مړي شوي الله دې ټول وبخي. زموږ د دعا محتاجه دي الله دې وبخي الله دې وبخي. ځان ته دعا کوي رونو خویندو رشته داران چې څومره دې الله ته زموږ نه راضي شي. خدای د فتنو نه مو ساتي د ناګهاني شړقونو نه خدای په عمل کې وساتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب. بعضې دوستانو بچي نشته الله بچي وله ورکړي. د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد وله ورکړي. پروردګاره ته زموږ نه راضي. څوک را سره مینه کوي محبت کوي ښېګړې کوي خدای هغوی له هم بدلې ورکړي حجرونه وله ورکړي. د بیت الله حجونه عمرو له هم پروردګاره بوت دی کې. او دلته زمونږ چې څومره دوستان لرې لرې نه راځي په یو یو قدم اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي. د دې محلې د دوستانو ته هم دعا وکړئ. دا ټول چې څومره د میلمنو خدمت کوي زمونږ سریر خان د اجرا دې کې میلمنو دا ګاډي ولاړې خدای دې وله ډېر خیرونه برکتونه خوشحالۍ نصیب کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد